أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لاسونه مبارکان وایو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پراخ غټ ښایسته نرم سخي لاسونه یې ول. د مبارک د لاسو ګوتې یې اوږدې ډېرې ښایستې نرمې سپینې مضبوطې ځلېدونکې وې لکه د سپینو زرو نري شاخونه. لاسونه مبارکان یې له غوښې ډک ول، ښایسته تر واورې یخ ساړه لاسونه یې ول. تر هر راز اصلي ورېښمو دیباجو او تر هر رنګه نرم شي ښایسته نرم لاسونه ول. پر اندازه برابر او اوږده ښایسته نري نوکان یې ول. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام ترمذي رحمت الله علیه، امام بیهقي رحمت الله علیه د حضرت علي کرم الله وجهه الکریم مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک غټ غټ لاسونه ول، مضبوطه ګوتې یې وې. جامع الجمرات، شمایل ترمذي، دلایل نبوت. طیالسي رحمت الله علیه مبارک، امام ترمذي رحمت الله علیه مبارک، امام بیهقي رحمت الله علیه مبارک د حضرت علي کرم الله وجهه الکریم مبارک څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک نه ډېر جګ او نه ډېر لنډی و، د غټې ږیرې او غټ سر خاوند و. غټ غټ لاسونه یې وه او غټې پښې یې وې، غټ غټ بندونه یې ول، یعنې هډور و. شمایل ترمذي، دلایل نبوت. امام بخاري رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر مبارک او ښې مبارکې غټې وې او پراخ لاسونه یې ول. صحیح البخاري. امام بخاري رحمت الله علیه مبارک، امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د لاس غوندې پوستوالی او نرموالی مې نه په ډبلو پوندو ورېښمو کې لیدلی دي او نه مې په سنګلو کې لیدلی دي. نه مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر بدني خوشبویي بله ښه خوشبویي په مشکو کې محسوس کړې ده، نه مې په عنبرو کې محسوس کړې ده. صحیح البخاري، صحیح المسلم. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک داسې ښایسته نازکې اوږدې ګوتې وې لکه د سپینو زرو شاخلې. احیاء العلوم الدین. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونه مبارکان غټ غټ ول، اوږدې مضبوطه ګوتې وې. همداسې لاسونه د نارینه وو لپاره کمال دی، ځکه چې په نیولو او دفاعي حالاتو کې ښه په کار ورځي. په ښځینه‌وو کې داسې لاسونه عیب دی. وصف نبي صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پراخ سخي لاسونه ول. امام بخاري رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک غټ لاسونه ول او پښې وې، ښایسته مخ یې و. نه مې تر ده مخکې د ده په شان څوک لیدلی دي او نه مې تر ده وروسته د ده په شان څوک لیدلی دي. پراخ لاسونه یې ول. صحیح البخاري. علامه محمد بن یوسف صالحي الشامي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونو په اړه دوه قسمه روایت راغلي دي، دواړه سره ټکر دي. یو د حضرت انس رضی الله عنه مبارک روایت دی چې هغه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونه ډېر زیات نرم پاسته ول. بل روایت د هند بن ابي حالته رضی الله عنه مبارک دی چې هغه وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونه غټ او مضبوطه او قوي ول. حافظ صالحي رحمت الله علیه مبارک د دې روایاتو په تطبیق کې فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د لاسونو پوست نرم و لکه حضرت انس رضی الله عنه مبارک چې وایي مضبوطه والی او قوت یې په هډوکو کې و لکه حضرت هند ابي حالته رضی الله عنه مبارک چې وایي سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد. ابن بطال رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاس مبارک د غوښې څخه ډک و
خو د دې سره سره ډیر زیات نرم هم و. شرح ابن بطال. او پیغمبري لاس چې پر کوم انسان تیر شو هغه کس به په خپل بدن کې یو قسم نادره اطمینان او ډاډ حس کوي، لکه امام احمد رحمت الله علیه مبارک چې د حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي زه په مکه مکرمه کې ناروغه ناجوړه شوم. پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک مې پوښتنې ته راغلی، بیا یې زما پر تندي لاس کېښوی، پر مخ، سینه او نس یې لاس راتېر کړي. حضرت سعد رضی الله عنه مبارک فرمایي چې زه تر اوسه پورې داسې محسوسوم لکه چې پیغمبري یخ لاس زما پر ځیګر پروت دی. مسند احمد. امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک زما پر بارخو مخ لاس راتېر کړي، ما یې د لاس داسې نرمي، یخني او خوشبويي محسوسه کړه لکه چې اوس یې لاسونه د عطرو جوړونکي لوښي څخه راایستلي وي. صحیح المسلم. قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک زما پر بارخو مخ لاس راتېر کړي، ما یې د لاس یخني او داسې خوشبويي محسوسه کړه لکه د عطرو جوړونکو د عطري لوښي څخه چې لاس راایستلي وي. شفا. او پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک به کله به په لاس خوشبويي موښلې وه که نه، کله به چې د یو چا پر سر سره په لاس رغبړ وکړي هغه به ټوله ورځ د لاس خوشبويي تلله. که به د خپل مبارک لاس د یو ماشوم پر سر کېښوی هغه ماشوم په نورو ماشومانو کې په خوشبويي پیژندل کېده. علامه ابو انس عبدالعزیز رحمت الله علیه مبارک د حضرت ابو جحیفه رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک په ټکنده غرمه کې بطحا قام ته راووتی، خلک ورته ولاړ شول، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک لاسونه یې پر خپلو مخانو باندې تېرول. حضرت ابو جحیفه رضی الله عنه مبارک فرمایي چې ما هم د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک لاس مبارک راواخیستی، پر خپل مخ مې کېښوی، لاس مبارک یې تر واورې سوړ او یخ تر مشکو خوشبویه و. روایت النبي صلی الله علیه وسلم. یو شاعر شعر ویلی دی چې رب ورته نه وایي په قرآن یا محمد، نو په کوم ټکو بیان کمه ز شان د محمد. چې کله سو پیدا بوتان ټول پړ مخې نسکور سوه، په چغو سو بوتان ول سو دوران د محمد. نبی چې کله ولاړی و اقصا ته توره شپه کې سوه ټول پیغمبران مې مقتدیان د محمد. لمر او سپوږمۍ مې سول په ښکلا ته هم حیرانه، د مخ په رڼا پرق سول کل جهان د محمد. د رب بسې محبوب هره ادا چې د نبي کړي، کړي روان دي په سنت سي مسلمان د محمد. چې رب ور باندې خپل درود وایي ملائک هم، نو درود به څنګه پرېږدي عاشقان د محمد. اخر کې دی راغلی په اول بجې جنت ته، الله ته ډیر محبوب دي امتیان د محمد. شفاعت الکبرا خو به نبی بیا په قیامت کړي، ای رب ګاونډی کړي ابو حمدان د محمد. وما علینا الا البلاغ المبین.